حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله صدق اللہ العظیم. قرآن عظیم و شان دا اللہ رب العالمین بے مثلا بے مثالا کلام دے. دا قرآن پاک ہر یو آیت مبارک دا انسان دا پارا رشد و ہدایت دے. کم آیت مبارک ما ستاسو وړاندې ذکر کو دا انسان یو خراب عمل دے. دا هغینا دے آیت مبارک کے انسان تا منع کړی شوی دا. رب العالمین فرمائی ولا یغتب بعضکم بعضا. تاسو کے بعضی دا بعضو غیبت دے نکئی. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا. بیا مخک رب العالمین فرمائی آیا تاسو کې داسې څوک شته چې هغوی د خپل مړ ورور غوښې خوړل خوښوي؟ داسې څوک شته؟ نو انسان کله هم دا عمل نه خوښوي. نو رب العالمین په خپل جواب فرمائی فکرهتموه. تاسو دا عمل چې یو انسان د بل مړ انسان چې هغه په رشته کې رور می داغه غوښې به څنګه وخوري؟ نو انسان د دې نه کرکه کوي. فکرهتموه الله فرمائی تاسو دې نه کرکه کوئ. نو مخکې الله رب العالمین فرمایي چې دا غیبت هم داسې دی لکه د خپل مړ ورور غوښې خوړل. د دې په وجه رب العالمین حکم کړی دی فاتقوا الله، د الله نه ویریږئ. غیبت هم داسې دی لکه د خپل مړ ورور غوښې خوړل. د دې په وجه که تاسو دغه عمل نه خوښوئ نو بیا دا غیبت هم مه کوئ. غیبت یو خراب ناکار عمل دی. بعض اعمال داسې وي چې د هغې عملونو د کولو نه پس بنده ته دا احساس وشي چې دا څه دې وکړل دا دې ښه ونه کړل. لکه مثلا یو بنده د غلا یې وکړه یا بدکاری یې وکړله یا جنگ جګړه وکړله یا قتل و غارت یې وکړه. نو دا داسې قبیح او خراب عملونه دي چې د دې د کولو نه پس کوونکي ته احساس وشي او دی وایي دا ما ښه نه دي کړی. خو بعضې ګناهونه داسې وي چې بنده هغه وکړي نو هم ښه په شوق کوي او آخر کې ورته احساس هم نه کېږي چې دا ما بد وکړل. نو هغه خرابو اعمالو کې غیبت هم شامل دی. غیبت چې بنده کوي نو ښه په ډاډه یې کوي او چې خبره خلاصه شي نو آخر کې دا نه وایي چې زه ملامت یم ما بد کړي دي. آخر کې هم دی نه ملامت کېږي، دی دا خپل عمل بد نه ګڼي. نو چې کومه ګناه غټه ده که وړه ده بنده یې ګناه نه ګڼي نو دا د کفر سره برابر ګناه وي. د کفر په شان خطرناکه ګناه وي چې بنده ګناه نه ګڼي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي تپوس کړي د الله محبوب دا غیبت څه ته وایي؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې یو مسلمان د بل مسلمان په غیر موجودګۍ کې داغه خراب تذکره وکي،
ښه ذکر یې ونه کي، ښه یې یاد نه کي، بلکې په بدو یې یاد کو. او هغه د دې خبرو نه خبر شو چې فلانی مجلس کې تا پسې فلانی دا خبرې کړي او هغه خبر شي او خفه شي، نو دې ته غیبت ویلی شي. نو دغه صحابي پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي د الله محبوب دا زه چې سویم که دا په دغې بنده کې وي نو بیا هم ګناه ده. نو حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې دا تا د بل مسلمان په غیر موجودګۍ کې د هغه څه تذکره وکړه، هغه خبرې پکې وي کومې چې تا وکړې، نو دا غیبت دی او لویه ګناه ده. او چې پکې نی د ځانه دې ورپسې ووې نو دا بیا غیبت نه دی. دا خبره بهتان ده چې هغه باندې د تور پورې کړل، دروغ دې پې وویل، دا بیا بهتان دی. او بهتان د غیبت نه دوچن عذاب او ګناه ده. یو بنده کې یو کار شته او ته ځای نه ګورې او هغه پسې لګیې، هغه د هغه خراب عمل ذکر کې او هر چا ته شرمې، نو دا خو غیبت دی. خو که یو کار پکې نشته او د ځانه تور پورې کې الزام پې لګې، نو دا بیا بهتان دی او د غیبت نه دوچن ګناه او عذاب دا د بهتان لګولو وي. نو غیبت دی ته وایي چې بنده موجود نی او ته ورپسې لګیا یې د هغه باره کې سپکې خبرې، د هغه کمزورۍ بیانې، نو دا غیبت دی. بعضې خلک غیبت کول ځان دپاره په دې طریقه جایز کوي، وایي زه خو دا خبرې هغه نه په شا کوم خو هغه ته خو په مخ هم کولی شم، د دې په وجه زه دا خو غیبت نه دی. نو دا خبره غلطه ده چې کومو خبرو باندې د بل مسلمان زړه خفه کېږي، نو هغه که د هغه نه پیشې شاوې او که هغه ته په مخ وې، دا ګناه ده. د مسلمان دل شک نه پې کېږي او دا ګناه ده. نو غیبت یو خراب، ناکاره او قبیح عمل دی. بعضې عملونه یي هغه ډیر خطرناک وي، خو چې بنده د هغې نه کلم ندامت اختیار کی توبه وباسي نو هغه الله معاف کوي. مثلا یو بنده د هغه نه بد فعلي وشوله، نو بد کردار بنده د ژوند په هر لمحه کې توبه ویستل غواړي نو قبلیږي. خو غیبت دومره خطرناک عمل دی، دونه ګندا او قبیح عمل دی چې بنده د غیبت کولو نه توبه وباسي، د توبه نه قبلیږي. وجه دا ده چې انسان د دوو حکمونو تابع دی. یو حکم دته رب العالمین ورکړی دی چې ته به د حقوق الله خیال ساتې، حقوق الله کې کوتاهي به نه کې، لکه منځو کا، روجو نسا، حج، زکات، قرآن راواله، نفلونو کا، اذانو کا، اقامتو کا وغیرہ وغیرہ. نو دا د حقوق الله سره تعلق ساتي. اوس دا د الله حقونه دي که بنده نه کمې کوتاهي وشي نو که توبه وویسته نو خدای پاک به معاف کی. حقوق الله کې بنده نه کمزوري وشوه، اوس ندامت اختیار کو، احساس وته وشو، نن توبه وباسي، خدای پاک به معاف کی. د دې بنده د الله سره واسطه او رابطه ده. اوس دې خپل مناجات الله ته وړاندې کوي چې زه پې شوی نه یم، کمزور یم، نو بیا الله معاف کوي. او یو دی د حقوق العباد حکم بنده ته ورکړی شوی، ته به د بندیانو د حقونو خیال ساتې، چرته د بنده حق در باندې پاتې نشي، د بنده حق اونه وخې. نو چې بنده د بنده حق وخلی وي او دی نن توبه ویستل غواړي چې یا الله زما توبه،
نو د دا توبه نه قبلیږي. وجه دا ده چې دا د واسطه د بنده سره د الله سره خو نه ده. د الله حق خود نه دی وخلی، د بنده حق یې والده. نو دی بڼمبې ورځي د هغې بنده نه به معافي غواړي چې هغه ورته معافي وکړه، بیا چې الله ته توبه وباسي الله به هم معاف کړي. خو که دی بنده حقوق العباد کې کوتاهي کړې ده، د بندیانو حقونه ضایع کړي دي، الله ته وی ما معاف کنه، الله وی زه د هغې پورې نه معاف کوم تر څو چې دا د چا حق دی وخلی دی د هغه نه د معافي نه یې غوستی، هغه نه د معافي وغوسته، هغه درته حق وبخه، زه به یې درته وبخم. او که هغه وی چې نه زما حق تلفي دې کړی ده خو زه دې نه بخم، زه دې نه معاف کوم. نو بیا دا بنده دی الله ته بار بار په چغو سورو په جړاګانو کې توبه او معافیانې غواړي، بیا الله نه قبلی نه معاف کوي. نو غیبت دا د حقوق الله سره تعلق نه ساتي، غیبت کول دا د حقوق العباد سره تعلق ساتي. بنده چې د بل په زړه باندې اره راخ کله، بل د غیبت په وجه باندې زړه ارې او زخمی کو، نو اوس چې دا غیبت یې کړی دله پکار دی چې دا چا له زړه خفه کړی زړه سوځولی هغه له دې لاړ شي، هغه نه د معافي وغواړي، هغه نه معافي وغوسته او د هغه رحم پې راغی ورته یې ویل هر څه دي ویلي دي ما درته بخلي دي. نو اوس که الله نه توبه او معافي غواړي نو الله به وبخي معاف به کړي. او که د چا زړه یې زخمي کړی دی هغې له لاړ چې ما ستا غیبت کړی دی او ما ته معافي وکوې بخه، هغه ورته وایي چې زه دې نه بخم، نو د قیامت پر ورځ یې الله هم نه بخي ځکه د غیبت کړی دی. د قیامت پر ورځ باندې چا چې غیبت کړي هغه ته به ډېر لوی خطرناک عذاب دا میلاویږي چې کله حساب کتاب کیږي نو یو میدان دی، هلته به دا ټول خلک راټولیږي، په پل صراط باندې به پورې وځي او هلته به حساب کتابي. نو څه خلک دی هغه به جنتیانی، نو په پل صراط باندې د بجلی د پړق په شان پورې وځي به، او څه خلک به هغه به جهنمیانی. نو په پل صراط باندې چې تیریږي هغه وخت کې په پل صراط به اوښویږي، لاندې د جهنم خطرناک عذابونه او لمبې به هغې ته به ورپروزي او وتیږي به سوځېږي به. او جهنم ته به لاړ شي، څه به جنت ته لاړ شي. خو دا مسلمان دی که کافر دی خو چې غیبت یې کړی دی د ده به انټري نه کېږي، په پل صراط به دی مخکې تلی نه شي، ده ته به وایي ته به اول د بندیانو حقونه خلاص کې خپل کاغذونه صفا کا. نو دی به د قیامت په ورځ ټول خلک به لاړ شي یا جنت یا دوزخ ته، دی به بار ګرځي. په پل صراط د ورتلو اجازت به ورته نه میلاوي، لاړ شه اول چې د چا غیبت تې کړی هغه پیدا کو معافي تې وغواړه، نه دی به معافي غواړي هغه پسې چته به زړه به ستړی شي چې هغه پیدا کړي چې هغه نه معافي وغواړي، به ورته وایي چې زه په خپله پریشان یم چې ما به وخي او که بخي، ما په عملونو باندې اس اعتماد او باور نشته، څه پته لګي ما ونه بخي، د دې د وجې نه تا نه معاف کوم او اله به دې معاف کوم چې تا سره کمې نیکې وي دا راله راکه. نو دی بنده غیبت کړی دی او په دنیا کې حجونه، عمرې، منځونه، زکاتونه، تلاوتونه، ختمونه، روجې هر څه کړي دي، دا ټول به د غیبت په بدله کې والی او دی به ورکي په خپلو لاسو رچا غیبت یې کړی دی هغه له به پې عملنامه ډکه کي. نو اوس ته ووایه چې دی په پل صراط ځي نو دی به جنت ته لاړ شي، دی په پل صراط منځه پورې هم نشي تللی، ده سره نیکۍ کم دي، هغه چې وی خو هغه خو بل له ورکړی، نو دی به د جهنم منځ ته پروزي.
نو غیبت ډیر خطرناک عمل دی. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی وای دا غیبت دونه خطرناک عمل دی وای د دې مثال د یوې لیندې دی. لینده کې بنده کاڼې واچوي او لورې پورې داسې لاړ شي هغه کاڼې اولی. وای د غیبت مثال د لیندې دی او په لینده کې خلک کاڼې اچوي. دا څوک چې غیبت کوي د خپل نیک عملونه په دې لیندې په دې ربړ کې کیږي او چې څنګه راکاږي نو چې د چا غیبت یې وکړو د هغه په طرف دغه نیکې لاړې هغه ته ور پاس کړی. نو څوک چې غیبت کوي د دوی خپل عملنامه کې ګناهونه پاتې کیږي او که څه لږې ډېرې نیکې وي نو هغه ته لاړې شي. لکه چې په لینده کې نیکې کېښودې او د چا غیبت یې وکړو د هغه عملنامې ته یې ور وویشتې. د دې په وجه غیبت خطرناک عمل دی. د دې نه ځان ساتل پکار دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي الغیبت اشد من الزنا. دا غیبت دا ډیر خطرناک دی د بدفعلی نه. بدفعلی بنده وکړه یو بد کرداره بنده دی هغه توبه ویستل غواړي الله نه معافي غواړي الله به معاف کی. زناکار سړی زناکار ښځه چې توبه ویستل غواړي په هغه ساعت یې الله معاف کوي. خو غیبت کوون کې بنده کلم نه معاف کیږي. غیبت ډیر خطرناک عمل دی ځکه د بد کردارۍ نه رستو بنده ته احساس کیږي چې ما ښه نه دي کړی خو د غیبت نه رستو خو ده ته احساس هم نه کیږي چې دا ما بد کړي دي. دی خو دا خو پکې شته زه کې ویم دا احساس نه کېدل دا د دې لوی سبب دی چې دا غیبت خطرناک او لوی ګناه شي. د دې دا احساس نه کېدل سبب دی. نو موږ تاسو به د غیبت نه ځان ساتو که ښځې وي که سړي وي. موږ سړي په دې باندې ښځې ګرمو چې ښځې لګیا غیبت یې کوي او یوازې ښځې خو نه دي چې غیبت یې کوي. موږ چې په مجلسونو کې ناست یو او غیبت یې کوو نو چې څنګه ښځې ګناهګارې دي داسې نارینه هم ګناهګار دي. غیبت خراب عمل دی هم د ښځو دپاره هم د سړو دپاره. د دې په وجه دې نه ځان ساتل پکار دي. مفتی تقی صاحب یو واقعه ذکر کړې ده. امام ربعی رحمت الله علیه دا یو تابعی دی. دی فرمایي وی یو مجلس کې ناستو ما او ما سره مجلس کې خلک هم ناستو وی خپل خبرې ترې شروع وې او ناګانه پکې د چا بنده غیبت شروع شو. وی ما کوشش وکړو مثلا دا چې کم مجلس کې ناست او غیبت شروع شي نو پتا لازم دی چې ته ول دا ټاپک بدل کړو چې ته بل خبره پکې را میدان تکې. نو امام ربعی رحمت الله علیه فرمایي وی چې دی غیبت شروع کو نو ما پکې نور خبره را میدان تکړي او هغه غیبت هغه ټاپک می ختمول غوستل. ایدا خلکو زما خبره باندې غوګو نګرو مکه غیبت له دوام ورکو په غیبت کې لګیا دي. نو بس زه پوه شم مسله د غیبت د مجلس دادا چې اول ټاپک بدل کا غیبت ختم کا کنه ختمېږي نو بیا ته په دې غیبت کې مجلس کې کېنه ما غیبت کې نو بیا ته مکینا. نو امام ربعی رحمت الله علیه فرمایي وی په دغه مجلس کې غیبت نه بندې د نوزت پاسېدم بار ګرځیدم را ګرځیدم لګه شی به بعد چرالم نه غیبت ختم شوی سم خپل خبره تر شروع وي. یو شیبه چې تیر شو بیا چا پسې غیبت شروع شو وی زه بیا د مجلس نه بار وتم وی لګه شیبه مې بار تیر کړ چرالم نو بیا خپل خبره تر شروع وي. وی لږ ساعت پس بیا چې غیبت شروع شو نو زه تنگ شوم چې زه به دې مار بس بار ته وزم. وی تنگ شوم نو اخر پکې کېناستم. ما وی چې زه خو غیبت کوم نه دوی خپل خولې ستړی کوي او ګناهونه زیاتوي نو زما پیسو یې مده
بس خاموش ناسو ما سره نه دی ملاو کړی. وی دغه وخت کې مجلس ختم شو، شپه و ناوخته او زه کور ته لاړم. وی په کور کې چې زه سملاستم شپه نیمه ورغلې د خوب وینم. وی خوب کې یو پهلوان د رنګ تور بنده مال راغی، یو لویه مجمع ورسره وه او هغه مجمع کې سپراتو او په هغې څادر درستخان وغیره راخور شوی. دغه پهلوان د دغې مجمع نه دغه څادر او درستخان لرې کو. نو امام ربعي رحمت الله علیه فرمایي چې ما ورته وکتل په هغې کې څښا شوې غوښې پرتې وې، غوښې وې څښا شوې تورې شوې وې او د هغې نه څادر لرې کولو سره بدبویي دونه زیاته شو چې زما د اړه د خولې پورې راغې، ډېر راته خراب کو. نو دغه پهلوان راته وایي چې دا غوښې مې تاله روړي دي دا به خورې. وی ما ورته وی چې زه خو مسلمان یم او دا مرداره غوښه ده. وی راته وی ته لا مسلمان دا مرداره یادې دا د خنزیر غوښې مې دله راوړي دي دا به خورې. ما ورته وی چې په مسلمان باندې حرام دي چې دی غوښې وخوري د خنزیر یا مردارې وخوري. راته وی ته ډېر ښه مسلمان یې، تا چې دا غیبت کوي. ما ورته ما کونه وی اورېدلې خو دې دی او دا هم داسې ده لکه د مړ رور غوښې خوړل هغه هم حرام او خنزیر مرداره غوښه هم خوړل حرام. د دې په وجه اوس عادي خوړلي اوس به دا هم خورې. وایي ما ډېره خوله بنده کړې وه خو که زه شوم او که هغه شو هغه پهلوان په زور زور زما د خوله کې هغه د خنزیر د غوښو هغه تورې غوښې په زور زور راټومبلې، یوې قطرې پسې بله او بلې پسې بله او تر دې چې زما خېټې ته هغه قطرې لاړې. وی دغه غوښې را باندې په زور خوړې او په دغه زور زبردستۍ کې مې سترګې غړې شوې. وی چې څنګه را ویښ شوم په خوله کې مې همغه څښا د مردارې خوند او په پوزه کې همغه څښا بدبویي وه. امام ربعي رحمت الله علیه وی کلکه توبه مې وویسته چې کوم ځای کې غیبت کېږي زه به غیبت هم نه کوم او چې کوم ځای کېږي هلته ناسته به هم نه کوم، زه به نه ویم او نه به اورم. غیبت لا کړې نه اورېدلې دی دونه سزا ده نو چې دا لا بنده غیبت وکړي چې څونه عذاب به وي. وایي د دغې خوب نه پس یوې میاشت پورې مسلسل چې کله خوړل څکل به ما ته مخې ته پیش شو چې خولې ته به مې نوړی اچوله، په خوله به مې سپکه او بده لګېده، هغه ګنده خوند به مې خوله کې محسوسېده. دې د وجې یوه میاشت مې سم خوراک څښاک هم نه دی کړی. نو معلومه شوه چې بنده غیبت اوري دونه خطرناک عذاب به وي چې غیبت کوي چې د بس انجامي. امام غزالی رحمت الله علیه د شیطان یو واقعه ذکر کړی ده. وی کله چې شیطان اورټلی شو مردود شو را اوشړلی شو نو وی دغه وخت کې شیطان راغی د دریاب غاړې له او د دریاب په غاړه یو لوی کبو هغه کب ورته رانږدې شو. نو د شیطان ورسره خبرې وکړې. وی دغه وخت دا کب وله راغی د کب هم ورسره خبرې وکړې. وی دغه شیطان ورته وی چې یو داسې مخلوق چې د هغه جنس به انسان وي پیدا کیږي او هغه الله پیدا کو او داغه د وجې نه زه د هغه پاکو دربارونو نه را اوشړلی شوم. د دې د وجې نه دغې کب ته شیطان وی تاسو هم ځان ساتئ، حضرت آدم پیدا شوی دی تاسو ته به هم د هغوی نه د هغه د اولاد نه ضرر را رسي. وی دې کب ورته وی چې مونږ ته به څه ضرر را رسي، که ضرر دی نو تا ته به در رسېدلي مونږ سره د هغه سویمه ده. وی شیطان ورته وی چې نه هغه دپاره به د اوچې او د لوندې ښکار حلال شي او د دریاب دا کبان به د هغه دپاره حلالي.
نو تاسو برانیسی د آدم علیه السلام اولاد برازی او تاسو به په جالونو په کونډو رانیسی او چې ګیرم کې نو مړکۍ بم بیا بم دنه سپینۍ تشی او په غوړو کله په لمبو به دې روتۍ او سوځي او بیا به دې خوري. نو په دې باندې دا کب او یارو وی دغه کب زر لاړو نور د دریاب چې سونه واړه واړه کبانو ټولو ته اعلان وکړ وی د نن نه په خپل ځان محفوظ ځایونو ته ورسوئ بني آدم به پیدا کیږي هغه به تاسو ته ضرر درکوي د دې د وجې ځان محفوظو ځایونو ته ورسوئ. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی وی دې کب چې د آدم علیه السلام باره کې خبر نو غیبت وکړو نورو کبانو ته غلط پیغام ورسو نو د دې کب په خوله کې ژبه دغه وخت پورې وه نو مې کب دغه په خوله کې ژبه وه خو چې دا بې اختیاره په ناپوهتیا شیطان تیرستو غیبت یې پې وکړو الله پاک غوسه شو خفه شو د ناراستیا د کبله د دې کب د خولې نه ژبه وویسته ته به غیبت کې نو ژبه یې ته غونډه منډه وویسته ویې غورځوله روکې کړه. نور کبان ختم شو د دغه کب نسل پیدا کېدو تر د قیامت پورې سونه کبانی دا چې څوک کبان الالی او کټکۍ سپینی هغوی دی وګوري د کب په خوله کې ژبه بني دا ټول د هغې کب نسل دی. نو د کبانو په خوله کې ژبه نشته ولې غیبت یې کړی نو انسان دی په خپله ژبه باندې ویریږي چېرته خدای ګونګی نه کړي چې دی غیبت کوي چې څوک غیبت وکړي هغه نه الله پاک ناراضه کیږي اخرت کې څومره نیکۍ وي د ده نه بیوالي د چا غیبت یې کړی هغې له به یې ورکړي او د اور عذابونه یې څه وی اب دومره خطرناکي. پیغمبر علیه السلام شب معراج کې چې کله اسمانونو نه پورته تللی دی نو حضور علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سره نږدې دی او حضور علیہ السلام په یو قوم تیرېدو چې دا نوکونه یې دا د اوسپنو نه جوړو او داسې خپل مخونو ته اړمول او داسې دواړه مخونه یې ځان له دا غوښې شوکولې په نوکونو سره. پیغمبر علیہ السلام د جبرائیل علیہ السلام نه تپوس کوي جبرائیل دا کم قوم دی جبرائیل علیہ السلام ته فرمایي د الله محبوبه ته ناراضه کېږه ما ستا امتیانو کې چې کم مسلمانان د یو بل غیبت کوي دا د هغه غیبت کوونکو خلکو حال دی چې د بل غیبت یې کوو د بل عزت یې ښکته کوو کمو او د بل بیزتی مقصد وي نن ورته وګوره دا عذاب دی چې نوکونه ولا الله د اوسپنې نه جوړ کړل او خپل مخونو نه غوښې پرې راتوږي او راشوکوي او راښکته کوي نو دی د آخرت عذابونه دي ځکه الله رب العالمین فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا تاسو کې بعض خلک د بعضو غیبت دی نه کوي ایحب احدکم ان یاکل اللحم اخیه میتا آیا تاسو کې یو کس دا خوښوي چې خپل مړ ورور ورته پروت یو د هغه نه غوښې راشوکوي او خوري څوک هم نه خوښوي فکرهتمو الله فرمایي تاسو یې ناخوښه ګڼئ دا بد ګڼئ واتقوا الله الله فرمایي نو بس بیا د الله نه ویریږه غیبت خطرناک عمل دی له الله نه ویریږه نو رب العالمین دې موږ تاسو ټولو ته ګناهونه خطاګانې معاف کړي. د غیبت دا خراب عادت او خراب عمل زمونږ د عملونو نه دی الله وباسي دا عادت تیرا الله بدل کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.